چې نن زه د اتوار ورځ وه، نو داسې د اسلام آباد نه بهر لږ مضافاتو ته روان وم. هلته کې مې ځای دی، په لاره یو دوکان ته ورغلم، څه داسې وړه غونته سودا مې کوله. نو ډېر خفه شوم. یو پښتون دوکاندار و، زه اکثر ورسره ګپ لګوم. نو خبرې وکړې، ما ته ویې چې یاره سر جي حالات څه دي؟ نو ما ورته ویې تاسو وایئ. نو ویې یاره جي زموږ طرف ته خو حالات ډېر زیات خراب دي. د کوم ځای ته وي؟ د کرک. نو ویې هلته کې حالات ډېر زیات خراب شوي دي، او دا کرک داسې و چې دا په پښتونخوا کې د نورو ضلعو په نسبت سره دا یو پرامنه ضلع وه. او وی چې یاره نن خلک راپاسینګ و، یو مقامي پاسون هم دی د دې کوم چې د امن و امان صورتحال دی. او بیا خبره کوله چې یاره وې صاحب جي وې اسلام آباد کې مو ډېر زیات اکثر خفه شو. مې ولې؟ یاره وی دلته کې چې اکثر څومره غلاګانې کېږي یا څومره داسې روانې کېږي، نو وی چې یو پنجابي نو دوه به پښتاني، چې دوه سره پنجابیانې نو درې به پښتاني، یو به افغاني وغیره. لکه داسې خبره کوله چې یاره اکثر دلته کې خلک راته وایي چې یاره تاسو دا پښتانه، مخکې خو پښتانه ډېر زیات داسې وو، یاره وی حالات ډېر زیات خراب شوي دي. نو ما ورته ویې یاره بس بدقسمتي ده، مې څه خبره په مونږه کې چل دی او سره تجرنده خرابه ده. خو دا یو خبره ما نوټ کړله چې یاره کوم ځای کې لکه لږ ډېر داسې هغه پښتانه چې څه د کاروبار سره تعلق دی یا محنت مزدوري کوي، نو په دې حالاتو باندې ډېر زیات غمجن دي، خاصه توګه پښتونخوا کې. او بیا چې دلته کې کم دي هغه وایي چې یاره اکثر د اغلا کې یا د دغه کې که هلته کې دي دلته کې دي، نو دا یا دا خبره چرسیان دي، نشو والا، آیسو والا، دا پکې ډېر زیات دي. نو هسې تاسو سره مې چې یاره نن د سره دا خبره شیر کړمه چې دا کومه مونږ ورته وایو دا ډسپونډنسي ده، دا کوم صورتحال دی، نو په دې باندې تقریبا هر یو کس ډېر زیات خفه دی او د خفګان دغه پکې. اوس دې باندې مونږ له څه پکار دي؟ مونږ له ما په خیال په حیثیت قوم او په حیثیت پورا سوسایټي دا سوچ پکار دی چې یاره زمونږ د سیاسي لیډرشپ کردار دی وخت کې څه دی، زمونږ د سماجي لیډرشپ کردار دی وخت کې څه دی، او بیا زمونږ د حکومت یا د سکیورټي چې کوم ادارې دي د هغوی کردار څه دی. نو د دې دپاره به زما خیال دا دی چې په عوامي سطح باندې تحریک نه شروع، او داسې تحریک چې یاره هغه د نفرت په بیس باندې نه، هغه د چا خلاف یا دا نه، هغه صرف همدغه چې یاره لکه دا کم چې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا د سماج کومې مسلې دي په دې باندې به فوکس کول پکاري، او دې کې به هر یو سړی خپل یو کردار ادا کوي. نو هسې ما وی چې ما د هغه دا خبرې واورېدلې، نو یقین وکړه ما وایي چې یاره هر سړی خبر دی چې یاره حالات څه دي او مسلې څه دي، خو د چا سره هم حل نشته دی.